الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دې آيات تفسير لا يمسه إلا المطهرون. د دې په تفسیر کې چونکه لفظ طاهر په معنا او مفهوم کې د اختلاف د وجه نه د مسله کې د سلف او د علماء اختلاف ته چې آیا قرآن کریم مسح د قرآن کریم او د مصحف بغیر د اودس نه په حدث اکبر کې یا حدث اصغر کې څنګه ده. بعض اهل علم لکه امام ابن حزم رحمه الله او دارنګ امام بخاری رحمه الله هغه دا خبره کوي د دې آیات په تفسیر کې چې دینه مراد به وضو سره نه ده. لا يمسه الا المطهرون د دې مخکې آیات داسې ده انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. لا يمسه الا المطهرون کتاب مکنون مخکې ذکر دی او دا غینه مخکې قرآن کریم دی، دا غي تذکره ده. او دا لا يمسه چې دی دا نفی دا الله تعالی خبر ورکي، نو دا هو ضمیر د مرجع قریب تراجع دی چې کتاب مکنون دی چې لوح محفوظ دی. او مطهرون مراد ملائک دي. دا تفسیر د صحابه کرامو نم نقل له او دا د سلفونو هم نقل له تابعینو، دا تفسیر مفسرین ټولو نقل کړی دی. معنی دا چې لا یمسه نمسکی د قرآن لرا د کتاب مکنون لرا لوح محفوظ لرا په لوح محفوظ باندې لاس نه لګي مگر د پاکو ملائکو لاس په لګي. ملائکه مسکی داغي لاس په لګي نه هغه مقام ته بل مخلوق رسیدي نشي. کتاب مکنون ته هغه دومره محفوظ دی، لوح محفوظ وتذکوي. مطهرون مراد ملائک دي او ضمیر کتاب مکنون ته راځي دی. دویم تفسیر پکې دا هم نقل لې چې دا نفي په معنا د نهي سره شي، نه د مسکی د قرآن لرا الا المطهرون مگر پاک خلق، مراد ته مؤمنان دي. د دې مراد څوک دي؟ مؤمنان دي. ځکه مؤمن مسلمان چې دی دا په هر یو حالت کې پاک دی. لکه په دې باندې حدیث د ابو هريره دلیل دی چې کوم امام بخاری کتاب الغسل کې راوړی دی، صحیح بخاری کې، چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مدینه په یو لار کې ملاقات وشو او دغه وخت کې زه په حالت د جنابت کې وم. ابو هريره وایي چې زه په شا لاړم او غسل مې وکړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رالم، نو ما نه تپوس کو چې ابو هريره کوم خواته لوي؟ نو ما ورته وی چې زه په حالت د جنابت کې متاف سره ما ناسته بد او غنله، ما غسل کو نور عالم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. باقی دا الله تعالی تعجب په تور سره وی چې مؤمن سره نه نجس کیږي، مؤمن خو پاک دی، طاهر دی، کاغه په حالت د جنابت کې دی او کو په حالت د بیودسه کې دی، کو چې خو د ایمان او د اسلام نور پکې وي دا پاک دی. او الله پاک سورۃ توبه کې مشرکان یادی چې انما المشرکون نجس، مشرکان نجس دي. د دې وجنه مسند احمد کې یو حدیث دی په سند صحیح سره چې نبی صلی الله علیه وسلم با د دشمن علاقه ته د کفار او مشرکین علاقه ته د قرآن د وړونه منع کوله. اسنه چې د دشمنانو مشرکانو لاس پیونه لګي ځکه هغه نجس دي.
نبی علیہ السلام فرمایي لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو. تاسو سفر مکوئ په قرآن باندې د دشمن ځای ته، زه یریږم چې اسنه دشمن کافر مشرک په دې باندې د هغې لاس ته ورنشي. دې نه معلومه دا شوه چې مقصود هغه دا دی چې مشرک سړی د قرآن نه مسه کوي. خو چونکې دا لفظ د طاهر دې کې بعضې تفسیرونو دا معنی هم کړې ده چې پاک الا المطهرون د حدث اکبر او اصغر نه پاک دا دې مسه کوي. نو یو عمومي مشترک لفظ دی، لکه دې لفظ کې عام معنی کړې ده بعضې تفسیرونو. نو د دې عام معنی د وجې نه جمهور هغې دا خیال کوي چې یاره هیڅ یو حالت کې چې سړی بې اودسه وي یا سړی چې کوم دی په جنابت کې وي یا زنانه په حیض کې وي، نو دې کې د قرآن نه مسه کوي. ځکه په دې باندې بل یو حدیث داسې دی چې دا حدیث موطا د امام مالک کې د اروال غلیل کې الباني صاحب صحیح کړی دی. بعضې سندونه مرسل دي او بعضې په کلام هم کړی دی چې لا یمس القرآن الا طاهر، چې نه دې مسه کوي قرآن مګر پاک سړی. نو د دې په بنا باندې جنوب سړی یا حایزه زنانه دا خو قرآن دې نه مسه کوي، ځکه چې دا حالت د طهارت نه دی. او جنوب سړی او حایزې دپاره د دې منع ده. البته لستی شي قرآن کریم بغیر د اودس نه هم سړی قرآن کریم لستیم شي او نیولیم شي. خو په حالت د جنابت او حیض کې احتیاط دا دی چې د قرآن کریم نیولو نشي، مسح د مصحفو نشي، البته قرات یې کولی شي، لستی یې شي. نبی صلی الله علیه وسلم بغیر د اودس نه هم قرآن کریم لستی دی، لکه حدیث د عبدالله ابن عباس کې راځي کوم چې امام بخاری کتاب الوضو کې راوړی دی. وی نبی علیه الصلاة والسلام د شپې به چې را بیدار شو نو خپل لاسونه به یې په سترګو ومږل، خوب به یې د سترګو نه بوتلو. وقرأ العشر الآیات الخواتم من سورة آل عمران، او د سورة آل عمران آخرنی لس آیاتونه به ولوستل. ثم قام الى شن معلقه، بیا به یو مشک ته چې اویزان به هغې ته وپاڅېدو د هغې نه به یې اودس وکړو. فاحسن الوضو، ښایسته اودس به یې وکړو. ثم قام یصلي، بیا به پاڅېدو مونځ به یې کولو. د دې وجې نه امام بخاري دا باب راوړی دی چې قرات القرآن بعد الحدث وغیره، د بې اودسۍ نه بعد د قرآن کریم لوستل دا جایز دی. او حدیثونه پکې دا راوړي دی، بیا دا حدیث هم راوړی دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه. نبی صلی الله علیه وسلم با دا حدیث په مسلم کې دی، امام مسلم کتاب الحیض کې دا راوړی دی. باب ذکر الله تعالی فی حال الجنابة وغیرها، دا الله ذکر د جنابت په حالت او غیر جنابت کې دا الله ذکر کول، دا په مسلم کې دا حدیث راغلی. وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه، نبی صلی الله علیه وسلم با الله تعالی به یادولو په هر یو حین او په هر یو وخت کې. نو ټولو احیانو ته عام شو، حالت د بېودسۍ، حالت د اودس، د حالت د جنابت ټولو ته شامل شو. لوستل کولی شي، اگر چې بهتره دا ده چې اودس وکړي، ځکه د الله کتاب سړی داسې حالت کې راواخلي چې د اودس کې وي، ښه صفا وي، نو دا بهتره او غوره طریقه ده. اما قرات کولی شي بغیر د اودس نه، جواز صرف لري، غوره نه ده خو جواز لري. او مسح د قرآن، مسح د مصحفو د جنوب سړي دپاره او دارنګې د حایزې دپاره دا منع ده. دا پکې راجح قول دی.